स्माइल पे छोड़ दे। دا دوها پراپرټي بلډر د طرفه چې کوم انعامات د مټې په سطح باندې را دغه شیو زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم. هغې ډېره قرباني د هغې په میدان کې داسې وکړه، په جندول کې، په ګراسي ګراونډ کې روان دي، په کابل کې روان دي. زه د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې د خپل وطن، د خپل ملک او د خپل د معاشرې دپاره هغه یو ښه قدم چوت کو او د دې خلکو د جذبې را چوته کړه. پرون د فوټبال فاینل شو، ختم شو، په هغې کې هغې د طرفه ښه کافي انعامات ورکړی شو. نن د کرکټ ختمېدونکی دی، په هغې کې ښه د هغې د طرفه د تعاون موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو. د مټې خلک د هغې د ډېر زیات احسانمند دي. الرحمن الرحیم. یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. تھینک یو بهرالي صاحب، موږ له خبرو راکولو مننه، شکریه. نن چونکې دلته کې ټورنامنټ میچ دی، زمونږ سپیشلی رباني صاحب راغلی دی، ابراهیم حاجي صاحب، منیجر صاحب، جانزیب لالا. نو دا د دې خبرې ثبوت ورکوي چې ګوجر یوث فورم چې دی هغه په هر انګل باندې ایکټیو دی، څنګه چې هغه په نورو اسپیکټو سره په هر انګل باندې ایکټیو دی. دغه شان د ایکسرسایز او د گیم د نوجوان په فیوچر کې یا په کرنٹ کې هم د هغو سره په هر انګل باندې سپورټ کوي. گیم چې دی دا د زندګۍ لپاره ډېر اهم څیز دی، څنګه چې اکسیجن او واټر د انسان په زندګۍ کې یو امپورټنټ رول لري. دغه شان گیم چې دی د انزایټي لپاره، ډپریشن، ټینشن، نور د صحت کې چې د دې کوم رول دی نو د هغې کې دا ډېر اهمیت لري او موږ له پکار ده زموږ د ګوجر یوث فورم تمام راغلي مشران دا د دې خبرې ثبوت ورکوي چې موږ د تمام مخلوق سره، د تمامو انسانانو سره شانه بشانه په یو سب کې سفر کول غواړو. وسلام، شکریه. زه ستاسو د دې کاوش ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو راغلی او دا کوم ایونټ چې دلته په دې ګراونډ کې وشو هغه تاسو د خپل ټي وي په سترګه باندې خلکو ته رسوئ. او دا دلته کې چې کوم ټورنمنټ دی، پرون دلته کې فوټبال ټورنمنټ شوی او نن د کرکټ ټورنمنټ چې دا دوه پراپرټیز والا او باسي بلډرز والا ارینج کړی دی. دا د علاقې د دغه لپاره دی چې د علاقې کې کوم هلک ټیلنټ دی چې هغه مخې ته راشي. او بل دا خبره چې دلته کې د خلکو ته یو ښه صحتمند ماحول مهیا شي. د مازدیګر ټایم کې په دې ځایونو کې د کوم ماشومان چې بهر په دې روډونو کې ګرځي او یا یو ځای بل ځای ګرځي یا یو بل ځای غیبتونه د یو بل کوي، د هغې نه فارغ شي او راشي دلته کې په یو صحتمند ماحول کې کښېني. دا یو ډېر ښه طریقه کار دوی اختیار کړی دی او انشاءالله دوی په دوه درې ځای کې دا ټورنمنټونه وکړو او کوشش زموږ دا دی چې په نورو ځایونو کې مو ته مو ویناګانې وکړو چې داسې ایونټس هغو په دغه ځایونو کې هم ارینج کړي. او د دې دوه پراپرټیز والا ځان ډېر زیات دا کوي، کوششونه کوي. نو موږ هم وایو چې یاره تاسو سره هم دغه وکړئ چې د هغو دا کوم کاوشونه چې دي چې دا په مخکې لاړ شي او ټول خلک یې وویني. ډېره مهرباني، ډېره مننه. رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دا نن چې کوم د کرکټ د ټورنمنت انعقاد کړی شوی دی په دې باندې یقینا د جانزیب لالا او د دې کمیټې د ارګنایزر چې دی هغوی ته موږ خراج تحسین پیش کوو ځکه چې په دې حالاتو کې یو طرف ته انتهایی خلک ډېر په ټینس صورتحال کې دی په دې حالاتو کې هغوی ته د انجوایمنټ او هغوی ته د ایکسرسایز موقع ورکول بل طرف ته د خلکو ته ټینشن فری ماحول ورکول دا یقینا د ډېره د خوشحالۍ موقع ده او زه په دې کې د هغې ډېر زیات مشکور یم چې یاره هغې د مټې ټول قوم ته ټولو ته خلکو ته ینګ جوانانو ته داسې قسم حالات مهیا کوي او انشاءالله زموږ سپورټ چې کوم دی د سیکیورټي پوینټ اف ویو سره موږ به همیشه د دوی ملګري یو او په داسې قسم لګجري ټایم او لګجري انټرټینمنټ مواقع کې به موږ انشاءالله دوی شانه بشانه ولاړ یو او یقینا چې دا ډېر ښه اکټیویټي ده او دا به آینده دپاره موږ برقرار ساتو. ډېر زیاته مهرباني بهر علي یوسفزی صاحب ستاسو د ټول د میډیا ټیم د ټولو ورونو شکریا ادا کوو دلته چې کوم اقدامات را روان دي د کیل په مد کې یقینا د دې موږ ډېر په درنو ټکو باندې ستاینه کوو د دوها پراپرټي اینډ عباسي بلډر چې کوم دی د هغو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغو د ملاکنډ ډیویژن بیا ټول د سوات د پوره ملاکنډ ډیویژن لپاره یقینا د امن په مد کې دا د دې ټول قوم سره ډېر لوی ښېګړی دی دلته د داسې قسم مثبت سرګرمیانې چې کوم دي د دې سره امن راځي د دې سره ورورولي راځي د دې سره صحت راځي د دې سره ډېر شیزونه داسې ریلیټډ دي چې د دې سره په دې ملک کې خوشحالي راځي څنګه چې پرون د خلکو کتلې ده دلته چې دلته په زرګاو باندې شایقین او دلته د کرکټ کلاډیان دي دلته د فوټبال دي هغو ته دلته یو ښه مواقع چې دي هغه فراهم کېږي دلته هغو ته ډېره لویه خوشحالي میلاویږي نن تاسو ګورئ چې دلته د ډاکټر سرزمین خان میموریل ګوجر چې کوم دی د هغه کرکټ ټورنمنټ چې کوم دی هغه نن سرته رسي د هغې نن فاینل میچ دی د خلکو د تاثیر مټې د خلکو په شونډو باندې یو خندا ده یو مسکا ده یو خوشحالي ده یو امن دی یو سکون دی نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه اقدام دی دا مثبت سرګرمیانې دي څومره هم چې په دې علاقه باندې څه قسم داسې ادارې دي هغه پرایویټ دي هغه سرکاري دي پکار ده چې په داسې سرګرمیانو کې بړ چړ کړي حصه والي دا د علاقې د امن لپاره د محبت لپاره ډېرې زیاتې ښې دي او موږ یو ځل بیا هم د دې ستاسو کیمرې په وساتت باندې د دوها پراپرټي عباسي بلډرز چې دی د هغو ډېره زیاته مننه کوو چې دا موقع هغو موږ له راکوي او ټیم په ټیم باندې دلته موږ راغونډوي د هغو ډېره زیاته مننه کوو ستاسو د میډیا څومره چې ورونه دلته راغلي دي د ټول جرنالسټ د ټول میډیا فورم چې د هغو ډېره مننه کوو چې تاسو ډېره ښکلا ورکړئ او دا پازیټیو رپورټ چې دی د دې ځای ښکلا د دې ځای امن چې دی هغه دنیا ته رسولو د دې ځای پیغام په رسولو کې ستاسو ډېر لوی خدمت دی د هغې موږ د ټول اورسیز د طرف نه زه د جی ویب سعودي عرب مرکزي ترجمان یم په خپله باندې ملک ته بهر پاتې کېږو د ټولو مسافرو د طرف نه ستاسو چې کوم کردار دی د هغې موږ ستاینه کوو د هغې موږ احتراف کوو چې تاسو د امن په مد کې تاسو د دې ځای د ترقۍ په مد کې تاسو ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه او د دوها پراپرټي عباسي بلډرز هم ډېره زیاته مننه کوو ډېره شکریه جی بسم الله الرحمن الرحیم زه نن ډېر خوشحاله یم او مطمئن یم چې زمونږ څنګه پرون فاینل وشو د فوټبال او هغه ټول انعقاد چې کوم دی نو هغه زمونږ جناب او ډېر ګران قدر عبدالمالک صاحب او زمونږ کاشف عباسي صاحب دوی د دې ټورنمنټ انعقاد کړی و پرون هم او نن هم نو کوم دوها پراپرټي او عباسي بلډرز کم محنت وکړو لکه څنګه چې په کابل کې دوی فاینل کې او په هغه فاینل کې دا کم وینر ټیم دپاره موټر سایکلې او رن اپ دپاره انعامات نقدي او بیا ګراسي ګراوند کې دغه شانتې جاري وساتله او بیا رالل مټې ته او په مټه کې پرون یو ډېر ښکلی پروګرام وشو تاسو کراوډ وملیدو ډېر اکثریت ډېر زیات ګڼ تعداد سره او نن بیا د کرکټ فاینل چې هغه هم دوها پراپرټي او عباسي بلډرز نو زه د دوی شکریه ادا کوم او د ټولو عوام شکریه ادا کوم چې د مټې خلکو هم تعاون وکړو موږ سره انتظامیه هم تعاون وکړو چې په هغې کې ډي اس پي صاحب او هغې کې سیوچوګان او ټول انتظامیه موږ سره شریکه وه نو موږ یقین وکړه چې دغه ټورنمنټ باندې موږ مشرانو چې څومره محنت وکړو زه امید لرم چې په مستقبل کې به هم دوها پراپرټي او عباسي بلډرز به انشاءالله دغه شانته پروګرامونه انعقاد کوي او زه صرف او صرف یو ډیمانډ لرم هغه دا دی چې زمونږ کم وزیر کھیل او ثقافت او دغه وزیران چې دي هغه موږ دپاره د دې ګراوند دپاره کم انتظامات یې هغه برابر کړي او زه یو اپیل بل هم کوم خپل د دې ځای انتظامیه ته چې کم زمونږ که هغه آرمي والا دي او که هغه زمونږ بله انتظامیه ده چې هغه دا ګراوند د مټې عوام دپاره
کولاو کې د هغې انتظامات دي وکړي څنګه مناسب انتظامات چې هغوی ګڼي د هغه انتظاماتو ماتخت دا ګراوند هغو ته کولاو کې دا د دې ټول پبلک او عوام مونږ ته ډیمانډ کړی دی نو زه یم چې زموږ دې باندې هغوی نظر ثاني وکړي او زه په آخر کې دوحه پراپرټي او عباسي بلډرز ډېر شکریه ادا کوم چې دا قوم له داسې موقع ورکړله او انشاءالله آینده به هم کوي ډېره ډېره شکریه